السلام علیکم ګرانو مینه والو، تاسو په خدمت کې ځل بیا حاضر یو. پهله مې یوه ویډیو کړې وه شکیر غمسار صاحب نه، هغه تاسو ټولو ډېره پسند کړې وه. نو به ډېرو ملګرو ورته مسجونه کولو چې یو ځل بیا هغه شکیر صاحب نه یوه ویډیو وکړه. نو نن مو شکیر صاحب سره رابطه وشوله. نو نن شکیر صاحب خواله ځم او ستاسو په سپیشل څه نظمونه وزمونه یې نه واورو. انشاءالله ډېر خوند به کوي. راځئ ماست. شاعر صاحب چې کوم ځای اډرس راکړی و هغه ځای ته موږ راغلو. دلته کې یو رستورانټ دی، دا جی یمی پلیټر په نوم سره رستورانټ دی. ماشاءالله شاعر صاحب له خپل رستورانټ دی او ډېر ښکلی علاقه ده. وګورئ. نو شکیر صاحب راسره ناست دی. شکیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سره مې یوه ویډیو کړې وه، نو هغه مونږ چې کوم مینهوال دي ډېره خوښه کړې وه. ورته وایي چې سپیشل به یوه ویډیو شاعر صاحب به ورشي، سپیشل به یوه ویډیو بله به کوي. نو بس دې دپاره مونږ راغلي یو. تاسو ډېر یو جهان مننه چې تاسو خپله مصروفیات زندګۍ کې دمه مو ټایم راکړلو. تاسو یو جهان مننه. ډېره مننه ستاسو د راتلو او هر وخت به انشاءالله موږ تاسو له ستاسو څومره مینهوال چې دي چې زمونږ کلام خوښوي نو د هغو یو جهان مننه. انشاءالله بار بار به ټایم راکوم تاسو له دا زموږ حق جوړیږي. تاسو یو جهان مننه چې تاسو راغلی، خپل قیمتي ټایم وویست او زموږ خواله راغلی. ماشاءالله ماشاءالله. نو چې کوم سما چینل ته نوي کسان دي، شاعر صاحب هغو څه به لږ خپل تعارف وکړي چې نور خو دې پېژني، خو کوم نوي دي هغو څه به لږ تعارف وکړي خپل. بلکل جی ډېره ښه خبره ده. زما نوم شاکر رحمان دی. زه د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې سره تعلق ساتم او دلته په دې اته کاله تقریبا وشو دلته چې بس خپل ژوند بسر کوو او خپل کار مارم کو سوړي کې کاروبار خدای راکړلی او دې سره سره د پښتو ادب سره مې ډېره مینه ده. داسې د اعلی پای شاعر ځان ته نشم ویلی، خو نه بیا هم کوشش کوم چې بالکل بالکل دغه مصروفیت زندګۍ کې چې تاسو دومره ټایم وباسئ او دا لیکل کوئ نو دا ډېر اسانه کار نه ده. نو دې نه پته لګي چې تاسو واقعي سره پښتو ادب سره ډېره زیاته مینه ده. نو ماشاءالله ټوله پهله خو دا ورته وایي چې پاکستان ته تللي وی، پاکستان څه حالات وي، ځکه چې ما خو تاسو ملاقات نه وشوه، تاسو مې کال مال کړو خو تاسو پاکستان کې وی. نو پاکستان څه حالات وو؟ نو بلکل جی پاکستان ته تللی وم، دا ډېر ښکلی تپوس وکړو، ډېر ښکلی کوېسچن دی وکړو او د پاکستان حالات بس الله تعالی دې رحم وکړي چې موږ دومره هغه سړي خبره چې څه نه شو ویلی، خو دومره ویلی شو چې خپل هغه فریاد د شعر په ژبه کې تا ته کولی شم چې څنګه ترې راغلی یم. نو که ستا خوښ نو وخت به ډېر نه نیسم ستاسو او په د شعر چې څه حالات دي د پاکستان سمري به یې درته دا خو به ډېر خوند وکړي. نو زه به تاسو سره پاکستان حالات وسویم او تاسو ورته غوږ کړي، ستا مینهوالو ورته غوږ کړي انشاءالله. امید لرم ستاسو به خوښ هم شي ډېر زیات انشاءالله انشاءالله. نو ګیله د چا نه وکم، ګیله د چا نه وکم، ګیله د چا نه وکم، موږ له ستوڼي کې خپل مار وچیچي. واه. او د بې ضمیره معاشرې دا مثال، غریب مزدوري د کلي خان وچیچي. او امیر صاحب وایي رازق الله دی. امیر صاحب وایي رازق الله دی، جومات ته لاره په دیوال وچیچي. واه. او دنیا پرست حاجي د کلي جومات قبضه کو. دنیا پرست حاجي د کلي جومات قبضه کو. امام چې ناوري خانې تنخوا وچیچي. واه واه ډېر ښکلی. او انسانیت نشتی پوله پټې ستایي خلک، انسانیت نشتی پوله پټې ستایي خلک، رشتې داریانې خو بس مال وچیچي. او یو څو په هر کلي کې غټان پیدا دي، یو څو په هر کلي کې غټان پیدا دي، غریب بچی له هر ارمان وچیچي. غریب بچے ڈگری کی ترلاس، غریب بچے ډیګري کې ترلاس، میرټ صرف سپارشیان وچیچي. واه زبردست ډېر خوند یې وکړو. یو ځل د شعر بیا ورته وایي وی غریب بچے ډیګري کې ترلاس، میرټ صرف سپارشیان وچیچي. او نشې شوې عامې په هر کلي کې، نشې شوې عامې په هر کلي کې سیبه ډیزیو ایزیف ټول ودي دي. وی پولیس خاموش شي ولې ځان وچیچي، خپل کاروبار څوک بندوي او نشته د علم قدر دې کلي کې.
نشته د علم قدر دی کلی نشته د علم قدر دی کلی کې شاکر غمسار د قاره ځان وچی واه واه دا خو ډیر زبردست یو نظم و او بالکل په څنګه حالات و هغه ماته بالکل فټ نظم و ډیر زبردست نو ماشاءالله ډیر خوند وکړلو یو نظم بو سپیشل مونږ ریکوست مده یو بل نظم ته ډالای کې چته جی وی بالکل زه به کوشش وکم او به ما وی دا خو ژوند دی روان دی خو د ژوند حقیقت پیژندل بیا په ژوند باندې څنګه تېرول دي دا خو ډېر حساب دی نو زه به یو داسې نظم درته ووایم وی مست د ځوانۍ په بهار کې یم مست د ځوانۍ په بهار کې یم مالی عاجز دی دنیا رضی د یاره واه او جون خو هسې تیر شو تیریږي به نور جون خو هسې تیر شو تیریږي به نور پاتې ژوند کې نیستۍ نه مستي ښه ده یاره واه واه او یوازې ناست یم تنهایي په نصیب یوازې ناست یم تنهایي په نصیب بې وفایۍ نه جدایي ښه ده یاره واه او د مینې برداشت خو سرحدونه لري د مینې برداشت خو سرحدونه لري زما ستا مینه کې ودې سیندونه یاره او زبردست زما ستا نظر بدل دی دنیا کتو ته زما ستا نظر بدل دی دنیا کتو ته او چې ناغرضه ګوري زړه مې کړي څړیکي یاره او هره خبره دې په زړه لیکمه نه یې خبر هره خبره دې په زړه لیکمه نه یې خبر په کاڼي کرښې وهي یو هنرمنه یاره واه زبردست او نه دی پکار په ځوانۍ کې غرور نه دی پکار په ځوانۍ کې غرور د یوې تیر شي سړی پیرۍ کې یاره واه او ځان تیار کا عمل به ګوري کزي ځان تیار کا عمل به ګوري کزي د زړه زارول لوی ګناه ده یاره ډېر خوند یې وکړلو او قبر مقبره کې شپې تېرول دي پکې قبر مقبره کې شپې تېرول دي پکې پل صراط تلل آسان نه دي یاره او ایمان عمل پاک لکه شیشه پکار دی ایمان عمل پاک لکه شیشه پکار دی جنت ته تلل آسان نه دي یاره یو ځل بیا د اخري دواړه ایمان دواړه وایي یو ځل بیا قبر مقبره کې شپې تېرول دي پکې پل صراط تلل آسان نه دي یاره ایمان عمل پاک لکه شیشه پکار دی جنت ته تلل آسان نه دي یاره او شاکر چې راګرځي وخت به لګي شاکر چې راګرځي وخت به لګي تازه د زړه شو پرهرونه یاره واه ډېر خوند یې وکړلو بس داسې شعرونه چې نظمونه چې څوک د پړو کوي نو شاعر صاحب مونږ خو ټایم سره پته نه لګي مونږ خو یو چې داسې ډېر شعرونه درته ویلي وي خو انشاءالله تاسو سره هم ټایم کمی ده انشاءالله بیا به انشاءالله ملاقات ضرور کوو چې ته سپیشل محفل به لګوو محفل کې به انشاءالله لمبه ملاقات کېږي د پروګرام ختمو خو که څه پیغام وي څه پیغام وي مونږ کتونکو ته بس زما د غاړې خدا پیغام دی چې دنیا ډېره عارضي ده مینه مسکا پکار ده خندا پکار ده خلوص پکار دی اخلاص پکار دی چې دا هر انسان کې د ژوند ډېر اسان تېرېږي په تلو تلو کې به راته زه یو دغه ویم چې سړی انسان دنیا ته راغلی دی ځي به نو د هغې دپاره الله پاک ډېر نعمتونه دي رحمتونه دي صفتونه دي او انسان له ورکړي هم دي نو زه به ورته یو ډېکې ونې یو څو شعرونه ونه کې ویم بالکل بالکل دا خوند به مو کړي او تاسو به پوه شئ مینهوال به دې هم پوه شي خوند به ترې واخلئ وی رضا شیربه ډېر بې مزو روان دی هر انسان دا وایي که نه چې مزه مې نشته ژوند مې داسې چا دا ونه وي چې سور کښېم اورې نو هر وخت الحمدلله شکر الحمدلله ویل پکار دي نو هر سړی چې وایي هغه دا وایي نو زه درته دا ویم چې رضا شیربه ډېر بې مزو روان دی زما دا ژوند په انګازو روان دی خدای دې خیر کی ژوند نعمت دې ګڼم خدای دې خیر کی ژوندون نعمت دې ګڼم لاساني معصومتوب ځواني صفت دې ګڼم لاره خطا شوه د هدایت په تمه دنیا کې ناست یم د جنت په تمه واه لاره خطا شوه هدایت په تمه دنیا کې ناست یم د جنت په تمه او نه کېږي نوره د دنیا چمچهګیري پرېږدم
نه کېږي نوره د دنیا چمچهګیري پرېږدم، دنیا عرضي ده دا مینه یې سمدستي پرېږدم. او دنیا مینه څه ده؟ شوګیري کول دي. دنیا مینه څه ده؟ شوګیري کول دي. د بل حیا اخیسته تشې نشې کول دي. او جون مختصر دی، استغفار پکار دی، قبر روښانه غواړي نو ذکر اذکار پکار دی. او شاکره پوه شوې خو وخت دې تیر شو، شاکره پوه شوې خو وخت دې تیر شو، دنیا راتلو هغه مقصد دې هیر شو. نو ډېره مننه. او ستاسو خوند وکړو په زندګۍ حقیقت باندې تاسو یو غزل ډېر زبردست نظم ولیکلو په زندګۍ حقیقت و بالکل یاره دا خو ډېر خوند وکړو ماشاءالله. نو تاسو آباد اوسئ انشاءالله. خیر صاحب ډېره مننه چې تاسو ټایم راکړلو، بیا مو ډېره مننه. انشاءالله زه به بار بار ستاسو او ستاسو د مینوال چې څومره دي ډېره شکریه ادا کوم چې او الله دې تاسو په ژوند کې د ټولو برکت واچوي او همیشه دې موږ الله تعالی د یو بل سره د مینې محبت دا رشته سره دا برقرار وساتي. نو زما طرفه تا ته ستا مینوالو ته د یوټیوب چینل چې څومره مینوال لري ټولو ته زما طرفه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.